داسې ریسیپي در کوم چې مالدار او غریب ټول به یې جوړولی شي او زړه به مو خوشحال شي. ولې چې کله کله خو ځان دپاره خرچې او مزې او چسکې خوند کوي که نه. نو راځئ دومره اسانه ریسیپي در کوم چې پرېږدئ بازارونه او پرېږدئ اوچت دکانونه. د پتونونو فل پیسونه به واخلئ، مطلب د چرګې د پتون، د بکري د پتون نه ډېر ګران دي. د چرګې د پتون به دا فل پیس واخلئ، ښه ښکلې به یې ومینځئ او بیا به مالګه او د سرکې اوبو کې نیمه ګنټې دپاره پرېږدئ. 10 منټه هم صحیح دي، خو مطلب دا چې وینه هم ترېنه لاړه شي بوی. بیا به یې راوچت کړئ، چاڼ کې به یې واچوئ څنګه ما اچولې ده. پاسه پرې مالګه ولګوئ، کټ سم پکې ولګوئ، مطلب ځای په ځای وله ټکونه ورکوئ او مالګه پکې ښه ولګوئ. بیا غوړي ښه ګرم کړئ، هغې کې کېږدئ. دا اکثر موږ بازار کې خورو، چېرته کې پکوله پخ شوي، چېرته کې به په کړایي کې پخ شوي، خو لکه فرای لیګ پیس ورته وایي. او زه دونه اسانه طریقه در کوم که نه. نو دلته کې دا 9 منټه په یو طرف سره شو، 9 منټه په بل طرف سره شي. نو بس بیا دا 9 منټه 6 منټه بس دا ستاسو په دغه باندې د ګیس باندې ده که نه. یو خو دې سره د دې بوی بیخي ختم شي او بل دا چې دې باندې ښکلی کلر راشي. دا دلته بیا فرای نه شو، پاخه نه شو. دې سره مخکې زه طریقه کوم، اسانه طریقه ده. تاسو له یو بله ریسیپي هم دې کې ما در کړې ده چې ټوله مساله مې پې لګولې وه او بیا مې سره کړي وو او بیا وله ما باربیکیو ذایقې دپاره کولې ول دغه ورکړی و. دغه شانتې دې سره هم زه دا طریقه کومه، خو دا طریقه چې دا اسانه ډېره ده. یو ځل ما اوون کې داسې طریقه کړې وه چې داسې فرای په مساله مې پې ولګوله، اوون کې مې کېښو. خو هر چا سره خو اوون هم نه وي که نه. نو زه تاسو ته ښیم چې دا موږ په دم کې څنګه پخوو. بس دغه شانتې دا پیسونه سره کوي. دا دومره ګران نه پرېوځي چې تاسو د 1500 غواړئ نو تاسو له به دغه پیسونه درکړي 8 پیسونه. او خپل ځای باندې هم ډیپینډ کوي. کېدای شي ځینې ځینې کې دا غوښه لږ ارزانه وي. ښه دلته ما واخیستو د اوږې او د ادرک پاوډر او د دنیا او د زیرې پاوډر او سره مرچکي وو او کورکمان نیمه چمچ او پکې مې لږ شانتې یو څو چمچې ماسته واچوله. تاسو سره که د اوږې ادرک پاوډر نه وي نو خیر یې فرش اوږه او ادرک وټکئ یا پکې واچوئ. یو څو نیموان دا بېیمانه نیموان پکې نه چوړي کوي، بیخي پکې اډو. نن سبا اوبه شته نه که نه چې پته نه دا کم سیزن یې چلیږي. او د دې وجې نه چې دا نیمبوانو کې اوبه نشته نو زه بل پکې لږه شانتې سرکه واچوم. که د نیمبوانو جوس مو زیات وي خو د سرکې خوړو ضرورت بیا نه پرېوځي، ځکه چې دا دواړه چې دي بوی هم ختموي او ذایقه ډېره زبردسته کي. نو دا مې پکې واچولو. سور مرچکې خپل مرضۍ سره لږ زیات کم اچولی شي. لږ شانتې مې پکې د زردې کلر واچولو، چونډۍ نه هم کم، داسې نه چې د دې لوښي په شانتې زیړ کړي، دا به نه کوئ. ګورئ بیا مې پکې لږه سرکه واچوله چې دا پیسټ لږ نارمل جوړ شي. او که تاسو ماسته پکې 2-3 چمچې واچوئ که پیسټ لږ ډېر اوچي، خو دا ښه کافي. دلته څنګه لږ ښکاري. مالګه مې چې هېره نه شي، مالګه پکې لږ اچوئ، نیمې چمچې نه هم کمه، ځکه چې موږ په چرګې د غوښې باندې مالګه لګولې وه. بس بیا په دې کې هر طرف ته دا مساله چې د ښه دننه ولګوئ ډیپ کې، چې لکه یو ځای هم دننه پاتې نه شي. اوچه مساله به تاسو وکتو خو بیا هم پوره کېږي لګیا ده. دا کمه نه وي، ولې چې موږ لګولو سره مقصد دی، تپولو سره مقصد نه چې پرې وتپو او بیا یې پرېږدئ. تقریبا 1 غنټه خو یې خامخا پرېږدئ. او بس بیا داسې وکړئ چې کوکر کې ورته سټینډ کېږدئ، که سټینډ نه د سره داسې جام پکې کېږدئ. 1 ګیلاس اوبه مې پکې واچولې چې هغه سټینډ چې دی اوبو نه بری. بیا پکې کلی کېږدئ او هغې کې لږ شانتې سوري وکړئ. سوري ځکه چې دی نه چې کم سټیم سره اوبه جوړېږي که نه باب سره چې هغه ترې لاندې ځي. نو بس دغه شانتې پکې ټول ځای کوي او که نه ځای کېدو لږ یې وډبوئ بهرنه. خیر ما خو اسانۍ سره پکې کېښولې چې دومره زیات خو نه. نو بس چې کومه مساله د عام مې پې د پاسه واچوله ما چې ښه جوسي پاخه شي که نه. او لږ شانتې پې تل واچوئ. تل خو به پېژنئ کونځلې چې په ریوډیانو باندې لګېدلي. ما مکس ایښي لکه تورې او سپینې کونځلې مې مکس ایښي نه. مې پې لږ واچوله. دا مې څه له پې واچول چې بازاري لوک ورکو. د پاسه پې بیا بټر کاغذ مطلب کېښو که نه، دا خپل یو کاغذ. بیا مې وله ورکو 20 منټ پریشر، 20 منټ نارمل ګیس باندې، ډېر تیز نه چې دې کې به دا بس نرمه شي. او چې کله مې ته کاغذ اوچت کو که نه چې د دې کومه خوشبو وه او کم دا داسې نرم لګېدو جوس یې ګورئ چې داسې دغه وروړی ماتېږي لګیا دی. خو زده ته به ورسره لږ خیال کوي چې د نه مات نه شي. خیال سره یې راوچت کړئ، کم لوښي کېږدئ هغې کې ټول کېږدئ. دې ځای کې دا اوس بالکل سیټ دی. که مکن د سره یې لږ شانتې ولې کوي، د پاسه پې واچوي، برش یې پې وکړئ که نه، هغې سره یې خوند مزدار شي. تاسو وکړو خپله رانیمېږي لګیا دی. خو زه اوس دې له لږ شانتې د باربیکیو ذایقه ورکومه چې داسې لږي چې دا پکولې پخ شوی دی، مطلب لوګی ورکوو. چې ساده لفظونو کې ته وایم چې په کلو په لرګو باندې پخ شوی نه دی چې مونږ ووایو چې دا خلک کور وال دوکه کو چې لرګي. نو کوله مې په ګیس کېښوه چې بله شوه. نو منځ کې پکې کېږدئ خو بغیر د کاغذ دی یا بغیر د لوښي نه. او د پاسه پې کم تیل هم واچوئ، بس ډکن پې بند کړئ. دې کې دننه ښه لوګی جمع شي، خوند دې کې راشي. نو واخلئ مزیدار A1 چکن والا لیگ پیس روسٹ مې ته تیار کو. دومره مزیدار لګي او دومره جوسی لګي که نه، او ټایم هم پې ډېر نه لګي که نه. لکه کله کله
داسې مزې او چسکې خوند کوي. هر وخت خو به سالنونه هم ترېنه نه جوړو که نه، او چې ورسره داسې د مستو چټني شي او د مستو تړکه شي، او خو نو نور څه وایئ.